د دورې حدیث طالبانو ته یو درخواست دی او دا ورځې مو تېرې کړې تاسو سره او د خپل وس مطابق یې زموږ څه ونو هغه چې څه راتلل نو مو درته ووایي. بیا هم ممکن ده چې موږ ستاسو د اسباقو پوره حق نه ادا کړی او ټایم خو ما کوشش کړی چې ما نه دی ضایع کړی په خپل وس. ما خپله چوټي نه خوښه، نن هم زما په مقتدیانو کې بالکل مقتدي بڼه ده. زما د والد صاحب د ملګری خو ما سبق نه دی قضا کړی، نو ما خپل ځاني قانون دا دی چې زه خو سبق یو ورځ هم نه قضا کوم. خو بیا هم چې که ستاسو اوقاتو کې زما نه څه کمې راغلي، زیاتې راغلي، ستاسو مطالعه مې د کتاب درته نه کړې، وخت مې درته ضایع کړی، یا بعضې طالبان زه یو ډېر لږ داسې سخت مزاجي راکې کله کله راشي، بد اخلاقه غوندې یم. نو که ما نه ستاسو په حق کې یا د بعضې طالبانو په حق کې داسې سخته خبره وتلې وي، بل دا دی چې ما تاسو سره کله کله خوشطبې هم ډېرې کړې. په هغه خوشطبو کې ما بعضې داسې الفاظ هم تاسو ته خامخا ویلي دي چې هغه به ستاسو په شان کې ګستاخي معلومېږي. ما خو خیر د ګستاخۍ په بنیاد نه دي کړی، خو بیا هم بعضې الفاظ زما د خولې نه داسې وتي دي چې هغه به ستاسو په حق کې برابر نه وي. دا ټولې کوتاهۍ، دا ټولې کمې د وخت ضیاع مې که ستاسو کړي، ستاسو ټایم مې خراب کړي، تاسو ته د خولې نه سخته مې وتي. د دې ټولو طالبانو چې څومره زموږ شاګردان دي، د کتابونو په مخ کې زه ستاسو نه طلب د عفوې کوم، معافي غواړم او امید لرم ستاسو نه هم چې ما کمزوری عاجز ګناهګار به معاف کړي. قیامت پر ورځ زه دې طاقت نشم لرلی چې د دارالعلوم د یو طالب العلم لاستي او زما ګریوان دي. که چېرته زما متعلق ستاسو نه څه خبره وتي، انسان دی، تاسو وخت ضایع کړی یا تاسو داسې څه خبره کړي چې هغه غیر مناسبې، زما بچي ما له طرف نه خو چورلټ معاف شي. ما ولاندې د اولاد بد استاذ ته نه ودرېږي، نه پلار ته ودرېږي. دا قانون دی چې پلار ته د بچو بد نه ودرېږي. تاسو ته ما ویلي چې تاسو زموږ اولاد یې، روحاني بچي یې، نو د بچو بد نه ودرېږي. قسم دی زه نن تاسو یو بل نه جدا کېږو، نو زما بس د شاګردانو سره یو خپل مینه ده، زه هغه شم ویلی درته. د هر استاد د شاګردانو سره مینه، خو زما په زړه کې چې بیا زما د شاګردانو سره څومره محبت او مینه ده، علم په نفس حضوري دی، هغه ما ته پته لګي چې دا نن موږ تاسو نه یو ګناه د اسباقو په لیول جدا کېږي چې زما په زړه به څه تېرېږي. زه به تاسو پرې څومره خفه یم، ستاسو د خشته چهرې به ما ته څونه پورې یادېږي. ما د طرف نه خو بالکل چې هر څه ما معاف کړی یې، نه مې کړي تاسو بیا هم، خو زه د نرمشي دا درخواست کوم، خو دا د نه سوال کوم، دا د نه د الله په در کې په دې مجلس مصطفوي کې زه دا درخواست کوم چې ما به معاف کړي. که څه کوتاهي، څه کمې، څه زیاتې، څه قسمه شوي وي، نو بچې ما به معاف کړي. ما ته به وایه چې ما معاف کړی، جبر در باندې نشته، خو ما به معاف کوئ. زه به تاسو له دعاګانې کوم، په خپلو دعاګانو کې تاسو ما یاد کړی مې او یادوم به، او زه ستاسو نه د دې خبرې هیله لرم، امید لرم چې تاسو به ما عاجز ګناهګار په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ما به یاد ساتئ په خپلو دعاګانو کې، او بالخصوص دا دعا چې الله زموږ خاتمه بالایمان کړي. پټه خبره ده،
مونږ زندگی تېره کړه د رسول الله مبارک احادیثو سره، مونږ نه ډېر بې ادبي کېږي، خو د الله ډېر لوی احسانات دي په مونږ. د الله دومره کرم دی بچی په مونږ تاسو مولیانو طالبانو چې دونه احسان په بل چا نشته. مالي احسان بسي او د انسان د حسن احسان بسي. غټ احسان دقه دی چې مونږ تاسو الله په د حضور پاک مبارک و احادیثو ته کېنولي. مونږ د خدای شکر یې نشو ادا کولی. نو که زمونږ نه دې مجلس کې مونږ ستاسو د ټولو نه بې ادبي به شوي، خندا به م کړې، قهقهه به م لګولې، د دې مجلس مصطفوي د آدابو خلاف ورزي به زمونږ نه شوي وي، یقینا به شوي. شیطان لرو، نفس لرو، تاسو نه به م شوي، زمونږ نه به م شوي. که مې بنات دي زمونږ بچی چې دي د هغوی نه به م شوي. نو موږ د ټولو نه مخکې د الله په حضور کې د الله نه سوال وکړو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا فككته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضوان إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنت على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم اشفنا. اللهم اشفنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وأنت أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أموالنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا. اللهم أكرمنا. اللهم أكرمنا. اللهم لا تهنا. اللهم لا تهنا. اللهم لا تهنا. اللهم انصرنا على من بغى علينا وظلم علينا يا رب العالمين. يا الله من معافك زمن گناهنا معافك زمن تقصيرات معافك. الله كذا دغه احادیث مبارک مجلس کې سبیا د به شي ما نشي د مال دی بچو نشي. یا الله تعالی سوال کوم معاف کا. الله د حدیث د مجلس بیا د به راته معاف کا. الله د ګناهونو موږ ته معاف کا. الله کله موږ صغایر دې کو کمایر دې
پټ دی او که ښکاره دی، که واړه دی او کلمې دي، الله ټول راته معاف کړه. الله مونږ ستایو، ته زمونږ یې. الله مونږ ستایو، ته زمونږ یې. الله مونږ ستایو، ته زمونږ یې. مونږ تا ته لاسونه نیولي دي خدایه. نحن الفقراء وأنت الغني، نحن الفقراء وأنت الغني، نحن الفقراء وأنت الغني، نواسينا بيدك يا رب العالمين، رفعنا أيدينا إليك يا رب العالمين. لا ملجأ ولا مأوى، لا ملجأ ولا مأوى إلا إليك يا رب العالمين. يا الله تعالى سوال کوو خدایه، تا ته مو لاسونه نیولي دي، مونږ ډېر ګناهګار یو الله. که زمونږ ګناهونه وشمېرلی شي الله، د دریاب د قطرونو زیات دي. که زمونږ ګناهونه وشمېرلی شي الله، د ځنګلونو د پاڼو نه زیات دي. د خدایه که زمونږ ګناهونه وشمېرلی شي د صحراګانو د شګو د ذراتو نه زیات دي الله. تا ته مو لاس نیولی دی الله، زمونږ ګناه ته مه ګوره الله، زمونږ ګناه ډېره زیاته ده خدایه. خدا ایمان د چې ستا کرم زمونږ د ګناه نه زیات دی، ستا رحم زمونږ د ګناه نه زیات دی، ستا مغفرت زمونږ د ګناه نه زیات